वसल्लल्लाहु अला नबी करीम मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दे द्वारो रकातुनु की द सूरह अल-अंबिया आखिरनी आयतुना मा तिलावत करल दना नए खबर द पारा दगा अव्वलनी रकात वाला आयतुना ब मौजू उगरजुम सूरतुल अंबिया दा मक्की सूरत दे तो मक्की सूरों के द मज़ामीनों पर एतबार बाने मुंगा दा खबर कहो चिपदे की यो खुदा अकायद तस्किरे इस्तक़रार इस्तक़रार इस्तिफ़ाल दे इक़रार और सीन दे इस्तिफ़ाल तलब द पारई दलील इस्तिक़रारी दे तो वही कि अल्लाह ताला मखलूक पुष्कई 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 यौज़ायत दा से ओरसई कि सिवाय द हान बिया अगैन बल जवाब न जुड़ेगी खो इक़रार बके दा खबर बमनी यानी तलब द इक़रार कई द खसम ना या द मुकाबिल ना इलाहुम मअल्लाह इलाहुम मअल्लाह इलाहुम मअल्लाह खुदा सरा बल शरीक स्ता नबिया अल तबल जवाब न जुड़ी हो या ब खामोश केगी या बुआ चने निश्ता या ब खामोश केगी आ खामोशी हम दे खबर इक़रार दे चना निश्ता नदी तसवई दलील इस्तिक़रारी खबर हम ज़हन किराला आओ बला खबरा दग मक्की सूरतों की दखो यव खबर शुआ और मक्की सूरतों के द्वेम शे अगर दा जिक्र की उसका लत दावत वर्के वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबिया ब मुखालिफीन अगस्ता मुखालफतुम कई मुकावमत बम कई ईजा बदम कई मरगरी बदल पर तकलीफ कई मलई बे दबई बे जुल्म बकई वरसरा हजरत अम्मार इब्न यासिर और दावटोल खानदान दी दिन द पारा दुमरा अजियत शेवो दुमरा तकलीफ वर्कड़ शेव दे मोर दादे इस्लाम लुम बने शहीद अदा हजरत सुमैया बिनत खय्यात रजी अल्लाह तआला अन्हा और दे अबू जहल लईन दा पजमका अरतावकड़ा और बिया पदा निस्ब बदन पदे वाला जरब वाचो दे तुरे और दा शहीद अकड़ा सुमैया बिनत खय्यात रजी अल्लाह तआला अन दपला हजरत यासिर दे हम शहीद को हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन दे बखपल मालिक और खपल आका पर सरवट को बाने वाचो दे हज़रत अम्मार द बदन शाह पदे की दो गुते ज़ायदा से नो चाहिए कि सरवट की सूरे नो कड़े नो दे बे सरवट को बाने वाचो बखपल रिवायत कई चले दे सफा मरवाना बहर नाको मैदान चिदे न पदा गजाए की वे जमा मालिक जप सरवट को अचोलम अदे वख में बुई को और दा काफिरान राना चापेरो पदी मजा अवस्था हज़रत अम्मार फरमाई कि खुदा दा तौफीक रखो कि मां उफ न कोल अनवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गजाए तेरे दो ने जमा दा कैफियत से वकत नो नूर के सप वस पूरा नो ने पसर मुबारक सादर या
عباسه چې ورسره ونه هغه په سر مبارک واچوله مخې پکې پټ کړ او وې صرف ما یو خبره واورېده چې یا نار کوني بردن وسلاما علی عمار ابن یاسر کما كنت علی ابراهیم اور یخشه او سالم یخشه په عمار ابن یاسر باندې لکه ته چې ابراهیم باندې یخشه وي. ان حضرت عمار فرمایي چې دینه بعد زبدي مالک په سروټ کو واچون دا راز ورته ښکارا کو نه چې اوس مال سروټ کې تکلیف نه راکړي نه زبر په پروتم ما وې داغه تپش نه محسوسو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته حکم کړو چې کونی بردن وسلاما علی عمار ابن یاسر کما كنت علی ابراہیم. علامہ اقبال یو شعر کی وہی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. صحیح. او مولانا عبداللہ سے هغه یو رباعي ویلې ده نو هغه لومبنی شعر هغه بچا باندې بد لګي خو بار تقدیر د اعراب حکایي دی. څه شی دی؟ د اعراب حکایي دی. زه په خپله په دغه طبقې سره مې تعلق دی نو هغه د هغې شعر د هغه زد راځي ما باندې دغه کسانو باندې په ما هم د هغې زد راځي خو زه یې برداشتوم ځکه شاعر د ده شعور بیداري ځکه ورته شاعر وایي. شاعر ته شاعر ولې وایي؟ د ده شعور بیدار وي نو چې شعور بیداري نو دی بیا په خبره باندې بریک نه نیسي بس چې صرف ذهن ته راشي نو هغه وایي. صحیح. خو په منظوم منظم شکل کې وایي. نو زما په خیال چې وکیل ورسره څه کیس پیس کې زیاتی کړو نو ایمان ګوري په سینه د عزازیل کې. عزازیل څوک دی؟ ما یو ځای عزازیل ووی نو ما ته چا وایي دا چې د عزراییل السلام روغ دی ما ترې دی. نو عزازیل شیطان ته وایي ایمان ګوري په سینه د عزازیل کې چې انصاف او رحم غواړي په وکیل کې. او یا بچوړی یا تیکوي د مردارې نور څه نه وي ای دانا په خوله د چیل کې. چیل څه ته وایي؟ تپوس ته. نو څه ووایي؟ یا بچوړی او یا تیکوي د مردارې او نور څه نه وي ای دانا په خوله د چیل کې. او په مڼه کې نه وي خند د مړغونې. مړغونې پېژنئ؟ یې پېژنئ. ترخې هندوانې ته وایي. ځنګلي هندوانې تنبه ورته وایي. صحیح. پښتو کې ورته وایي ترخه هندوانه. صحیح. څه ورته؟ د طب ژبه کې ورته وایي خنزل. نو وی څه وایي؟ په مڼه کې نه وي خوند د مړغونې. وګوره سجاد هلته ناست دی ځوانګیل دی صرف د پي آی افسر دی دی مولانا عبدالله هم یاد کړی دی. نو په مڼه کې نه وي خوند د مړغونې د کمسل خواص نه وي په اصیل کې. الله دې مونږ اصیلان کړي. او بیا وی د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو. څه وشو؟ د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نه و په خلیل کې. یعنی د خلیل کردار د سلو نه و نو د اور بیا نه سلو. د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نه و په خلیل کې. او یې کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې. کبھی کلیم نه دی چې بچي حالانکه مسله د نیل نه وه مسله خو د بحیر قلزم وه خو هغه شاید د ضرورت شعري لپاره استعارتن ورته نیل ویلی دي. نو څه ووایي؟ د کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې او دا فرعون موزي بزي په راوډي نیل کې. او عبدالله د رزیلانو ګاونډي دی غریب تختی د رزیل نه په یو میل کې. نو بار تقدیر مستشهد دغه شعرو چې د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نه و په خلیل کې. نو بار تقدیر حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام یا نارکونی بردن و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت. او دا عمار ابن یاسر یا بلال ابن ابي رواح رضی الله تعالی عنهما د حضرت عمر غوندې د خلیفہ د هغه خصبران المسجد ده. خلک خو ذکر کوي دربار ته حضرت عمر دربار نه و خو مسجد کې و. چېرته مسجد کې بناستو او لږ معذرت سره ځکه دا زه د ګیلې په تور وام. دا زه د ګیلې چې بلا ډېر علما هغه چې چېرته لږ بس منصب ورته میلاو شي یا عالم شي بس مسجد له چوټي ورکړي بیا. زه ورته وایم هلکه دا تا ته مقام د جومات نه میلاو دی. چېرته نه میلاو؟ یعنې ته ممبر شوی د اسمبلی نه په څه ممبر شوی؟ په جومات باندې په مدرسه باندې هم دا تعلق مو ختم وي. دا خو داسې لکه سړی ځان له جړ کټ کوي. څه نه کوي؟ نو چې ونې له جړ کټ کې نه بیا نتیجه سي وچه شي. نو زه هغه علما خوښوم. زه د علماو ملګری یم
ازوام چې دی له تایید پکار دی خو ورته هم چې خلکو دې تایید وکړو نو ګوره د منبرۍ د وجې مسجد او مدرسې سره تعلق ګړبړ نه کې نو ما ته چا ویې ته چې جي منبر ویم څه به دی کول ما دا کول چې بس زه به سهار به خو لګیا وم مسجد کې درس به مې ماسپښین به مې لمونځ وکړه ډوډۍ به مې وخوړه به اجلاس ته تلم نو ماسخوتن به اجلاس ختم شو په اسمبلي حال کې او جومات کې به لمونځ وکړو نو بس بیا به را روان شم د شپې به څه وخت راورسېد نو په دې لارې یو ټرک وټلو نه کې مې اکثر ډوډۍ وخوړه ما اوس ډېر ناوخته به رسم ډوډۍ به ډېره سړی نو ما ښه خبره ده چې د ټرک اډه کې دغه ډوډۍ وخورم یا چای ورپسې وڅښم بلکې د ګرمۍ موسم به نو ټرک والا اډه چې دا خو کلاو میدان دی که نه نو زه به هغه د باڼ په کټ لږ ساعت پرېوتم ما یو ګنټه به اوس آرام وکړم ځکه سهار به بیا سبق وایم سهار به بیا څه کوم بیا به سبق وایم نو دا الله مهرباني کړې وه چې زمونږ دا کلی اسلام آباد ته نږدې دی اوس که زه د بلوچستان نو بیا خو سبق نه شوی تللی نو ما ته چا وویل که ته د بلوچستان بیا به څه کول نو ما بیا مې د اسلام آباد پنډی چامولا ته مې ډسکو چې یاره زه به کتاب وایم ښه صحیح ځکه به بغیر کتاب او زما ساه خېږي چې کتاب نه زما ما ساه خېږي دا خو اکسیجن دی نو ما چې اکسیجن سړی نه اخلي بیا څه کېږي بیا مړېږي ساه یې خېږي نو صحیح او د خلکو په کتاب کتو ساه خېږي چې کتاب ته ګوري نو قیامت پرې راځي صحیح او تاسو بد مه منئ خو ما یم مولا چې مولا شي او دستربندي وشي نو بس دی دو سیزون سره طرفګني شروع کړي یو دی پټکی نه وایي او بل د کتاب نه ګوري یو پټکی نه وایي نو ما ووایم ملګريه دا پټکی تا باندې ستا مشرانو اعتماد کړی دا د اعتماد نښه ده تا ته د ځان ولې بد ښکاري ما ته د پټکي باندې چې ځان بد ښکاره نه شه دلته نه تاسو په امریکا کې هم کتلي زه سفر هم پټکي کې کوم ما ته چا وایي د پټکي د وجې چې تا ته تکلیف پېښ شوی دی خصوصا دا 9/11 چې وشو څه وشو 9/11 چې هغلته لوی حادثه وشوه وې دې ما یاره ډېر خو مې چېرته څه شی نه دی محسوس کړی خو بهر ته ځي ما یو ورځ نارت کیرولینا کې هم زما ملګری دی هغه بوډا سړی د لاهور دی اوس کاروبار بس کې ډېر غټ کاروباري و نو هغه به زما میزبان و هلته نو ما هغه ډرایوینګ کو زه ورسره ناست نو په سور لایټ باندې ودرېدو نو هلته ډرایور لیفټ سایډ ته او سورلی رائټ سایډ ته هلته لیفټ سایډ ډرایوینګ دی نو ما زه د رائټ سایډ ته ناست وم نو یو ټرک راغی هغه هم لایټ ته ودرېده بل لین کې نو چې ودرېد امریکایي سپینو هغه چې زه وډېم تور پټکی مې والی دی ګیره مې ده صحیح نو دغه خوا کې ورسره په دا سیټ باندې بل کس ناست و هغه ته اشاره وکړه ما خو شیشه کې نه اورېدل خو داسې وکړل نو هغه هم داسې شه ما ته یې وکتل نو بیا د شیشه کولا وکړه ما هم شیشه کولا وکړه نو ما صرف هغه یو خو ما ورسره داسې خبره وکړه چې بیا به هغه چا سره داسې نه کوي صحیح نو هغه ما ته لوکینګ لایک اسامه بن لادن We looking like Bin Laden. No, Baba, you are mentioning his name. So my word is no makhli. Because I love him. See? Because my zama khwakh de. I don't like him. My zama de khwakh. Why? Because you like him. No, my baba they know each other. See? Bahar to dir. Arz mein ko rata se khidmat ki. Che us Ammar ibn Yasir حضرت عمر غونې خلیفہ انا چې زه به راغی مسجد ته یا حضرت بلال به راغی نو د صحابه به ناست نو حضرت عمر به اشاره وکړه مخکې راشه دلته به ځان سره کینو حضرت عمار به دلته حالانکه آزاد کرده غلام و څه شی آزاد کر نو ځان سره به کینو نو بیا صحابو ته به وی نبی علیه الصلاة والسلام چې رحم الله آل یاسر خدای دې یاسر په خاندان ډېر ورحمېږي لقد اوذوا فی سبیل الله ما اوذي احد مثلهم قط دی وی د خدای په لاره کې دومره اذیت شوي دي چې دومره تکلیف هېچا ته نه رسېدلی او بیا به یې کله حضرت عمار ته ته دا شا دې وښیه نو هغه به شا وښوله نو هر انچ ځای کې یعنې دوه ګوتې پکې دی دا سوري پکې دی نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې دویم شی هغه دا و چې دی به تاله ایزا درکوي خو استقامت پیدا کوي او مقاومت مکوي استقامت پیدا کوي مقاومت مکوي ځکه چې قوت مو نشته قوت نشته نو چې قوت دی نه او قوي سره مقاومت کې نو نتیجه به دا وي چې ته به اذیت کېږي او هغه خدا غواړي موږ ورته اریټیشن سره ورته اریټیشن سره مشتعل کا چې او پړق ته وباسي
صحیح ادا مشتعل کول دې د پاره چې هغه نه سب حرکت وشي او ستا بنیاد جوړ شي د داوین زګه مې د پړق وېسته حالانکه تا دا ځین مخکې نه جوړ کړی چې دنه پړق وباس هم کو دغه سي بلا وجه چې پړق است نو خلکو درته بد وي خلکو نو بس داسې پمپ کا چې هغه سو وي به تنه پړق وباسي نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم تاسو د واسطه صحابه ته وي چې ګوره مقاومت مکوئ او ورته وی چې ودع الى سبیل ربک څه ورته نو ورته وی صبر کوئ او دعوت ورکوئ نو درې مسلې شوي یو عقاید پخته کوي څو کوي او دویم دعوت ورکوئ دویم او دریم صبر کوئ مقاومت مکوئ صبر کوئ نو دا صورت د مکی نو په دې کې هم د قدرې واړه شی ذکر دي دا ثابته هم یاد شو او ما تاسو اصول فقه کې لیکل اصول تفسیر کې لیکلي او تاسو یادوي نه یادوي دا تاسو کوئ دا یادوي نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له او خلقو یو مثال بیانول شي نو دې ته غوږ کېدئ ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال بیانول شي نو دې ته غوږ کېدئ ما ته ګورئ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یقینا هغه خلق چې تاسو ورته اوازونه کوئ د الله نه علاوه د مشکلاتو د ازالې لپاره چې بابا په نیکه را مدد شي سوال ورته بابا په نیکه را مدد شي مرګري وایا خدای په نیکه را مدد شي صحیح ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الله تعالی فرمایي چې دا تاسو کوم خلکو ته مشرکین مکه بس کول نو خپل بوتانو ته وازونه کول وګوره چې کوم ځای په تکلیف باندې داسې اخته شو چې بیا به امکان د خلاصې دونو نو بر التبه بوتان تیر شو بیا به خدای ته واس کو حتی اذا ركبوا في ذکر اصل فطرت دغه ده اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الى له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون شمس الشيخ رحمت الله علیه وی فاذا ركبوا في الفلك اکل چې دای سوار شي په بیړای کې ان دعوا الله او د ابو په دي چکر کې راګیر شي چې اوس بیړای یا کیشته به ډوبېږي نو بیا ګوره خدای ته چغي وي چې الله ته په نیکه خدای موږ اخلاص کې دعوا الله مخلصین له الدين افلما نجاهم الى البر اکل چې الله تعالی دې ته نجات ورکیو ساحل تیرا ورسي اذام یشرکون معنا خو دا اذام یشرکون چې بیا شریک پیدا کوي الله سره شرک کوي نو شیخ صاحب له غوسه ورله وی فلما نجاهم الى البر بر او کله چې الله تعالی دایله نجات ورکی او ساحل تیرا ورسي ان اذام یشرکون بیا غزال آرامیانی بس بیا غزال آرامیانی بیا آرامی توب شروع کی نو شرک خدای آرامی توب نو کنه ده ان الله تعالی و اذام یشرکون نو الله تعالی فرمایي چې ایها الناس او خلقو ضرب مثل یو مثال بیانول شي فاستمعوا له نو غوږ ورته کیدئ ان الذين تدعون من دون الله یقینا اغا معبودان چې تاسو ورته اوازونه ورکوي یا د دفع د مضرت لپاره یا د منفعت لپاره قران کریم فرمایي وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله تعالی فرمایي کستا پروردگار تا تاسو تکلیف درورسي نو سوای دغه پروردگار نه بل څوک لرکول نشي او کستا پروردگار تعالی څخه خیر درکې نو څوک دا خیر د تانه منع کول نشي دا به خامخا ترسي دا به خامخا ترسي ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې امام ترمذی حدیث نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کټول مخلوق په دې را جمع شي علی ان ينفعوک بشیء چې تا ته سنف ضرور سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لن ينفعوك الا ما قد كتب الله لك دیتا ته هیڅ نفع نشي در رسول مگر صرف دومره چې داغه فیصله خدای کړی او کدا خلق په دې راجم شي ولا يضروك بشيء چې تا ته ضرر درکې لن يضروك الا ما قد كتب الله لك دیتا ته ضرر نشي درکوله مگر صرف دومره چې څومره الله لیکل دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فرمایل چې لما خلق الله القلم فقال له اكتب وی خدای چې قلم پیدا کړ ورته اولیکا سوریکا اولیکا نو سوریکا وی مکان ما یکون طول اولیکا
چې سبکی نو بس الله تعالی فیصله وکړي او نبی علیہ السلام فرمایي جف القلم بما انطلاق څه وي جف القلم بما انطلاق قلم وچوي د په هغه شی باندې چې کوم سره ته ملاقات کېدونکې یعنی معنا دا ده چې مقادیر لیکل شوی دي نو ستا حرص او ستا خپل دا هیڅ په کار نه راځي بابا عبدالرحمن فرمایي وایي چې کدا وایي چې حرص سره به زیات شي زیات به نشي د یو استنې ترسم چې د مرګ بې پروا په هر دم وایه دغه غم د هیر شو په کوم غم نور مواړه غمونه به د هیر شي که یو ځل در باندې راغی دا ماتم او د دې لارې تلل څه هسې اسان نه دي مشکلات دي په هر دم په هر قدم او ټوک ډوډۍ یو شړای در لره بس دی ټوک ډوډۍ یو شړای در لره بس دی نور همه واړه اسراف د مسلم او د خوراک غرض قوت لا یموت دی نه چې غوښې غوړي ریږي یا غنم او د پوشاک غرض مخسر پټول دي نه اطلس او سقلات تاج او عالم هم قامت د دنیا کار کړی عمر واړه او په 2 رکعاته نفله نشوي خم مار چې سوړې لره ورشي نو دی سم شي حالانکه مار چې ځي دی نیغ نشي تللی داسې زیګ زیګ ځي نو یې مار چې سوړې لره ورشي نو دی سم شي او ته د ګور غاړې له راغلی نشوي سم یعنی ته مو سوړې ته ننوځې خو لا تر اوسه کوږو شاه منصور شیخ صاحب ته وی بابا جي دغسې وایي ما وایي چې مار چې سوړې له ورشي نو دی سم شي او ته د ګور غاړې له راغلی نشوي سم نو ما یې څه ښه مفهوم وی دا خو ملګري ډېر واضح شعر دی الله تعالی وایي چې مار سوړې له راورسېدی په لاره کوږ راځي خو بیا نیک شي سوی کې کوږ نشي ننوتی نو بیا نیک شي ورته او یې مونږ بوډاګان شو کنه ملا هغه شان کږی وي نو مار چې سوړې له راورشي نو دی سم شي او ته د ګور غاړې راغلی او غفلت هیڅ مناسب نه دی د سپین ګیرو خوب روانه دی په وخت د صبح دم او کدا وایه چې حرص سره به زیات شي زیات به نشي د یو استنې ترسم او رحمان لکه ته چې په خدای ګرم یې بل به نه وي په جهان کې داسې ګرم نو بهر ته دې رضی الله مولوي صاحب دلته ناست دی نو دی خو ادیب سړی دی لیکوال دی ادیب سړی دی لیکوال دی نو دته بیا ووایي ما زما یو زوی دی نو هغه ځای وړوکی او لوی او د هغه تعلیم یافته خو د بابا سره عقیدت دی نو بابا سره عقیدت هم د دې هغه پښتو خو نه پوهېږي او خو بابا سره عقیدت پیدا شوی د کرن خان د هغه مشنا دی څوک کرن خان تاسو پېژنئ او دا کرن خان د هغه اشنا دی او د کرن خان د بابا کلام ډېر وایي صحیح نه هغې اوري نو بابا سره دور عقیده ما ته یې خانجي ما وی دا مولاروم ټوله دنیا پېژني مولاروم انګریزان یې پېژني ځکه هغه ته مونږ وایو د موسټ ریډ پوئټ ان د ویسټ تر اوسه په مغربي دنیا صرف شیکسپیر سټډي کو څوک به سټډي کو شیکسپیر هغه شیخ پیر دی کنه شیخ او پیر دواړه دی دې وجې ورته شیکسپیر وایي نو هغه شیخ پیر به سټډي کو خو اوس مغرب والا زیات د مولاروم نه متاثر وي نو هغه سټډي کوي هغې ته وایي د موسټ ریډ پوئټ ان د ویسټ چې په مغرب کې د ټول نه زیات لوستلی شاعر مولاروم دی نو هغه وایي دا بابا خو هم ګور د مولاروم په شان یو بابا دی خو وایي ده نه دا مغرب واقف نه دی نو وایي که د دا دیوان دی په انګلیش کې ترجمه کړم دا به ډېر ښه نو هغه مې ورته ترجمه کړ نو ورله مې ورکړ نه ته اوس لګیا دی کار پرې کوي چې بابا نه خلک واقف شي بابا نه خلک واقف شي نو د امیر صاحب ناست دی د ډېره موده اوس خو نه دی خو پخوا دی ولي خان سره نو ډېره ښه وه بس دا وخت خلکو باندې تېرېږي اوس هم دي زموږ ولي خان زموږ محترم صحیح خو ما چې عبادالله مولوي صاحب تفسیر هم پښتو کې چاپ کړو نو ما ورسره یو ورځ ټوکې کولې ما ورته ما هلکه دا د باچا خان مریدان دي دا زما ډېر ملګري دي ځکه باچا خان تر زه ډېر احترام لرم نو ما د باچا خان مریدان دي دا زما ډېر ملګري دي پښتو ډېره کوي که نه کوي صحیح خو ما پښتو لوستی نه شي صحیح ما پښتو کوي خو پښتو نه لوستی شي نه پکې لیکل کولی شي پښتو نه لوستی شي او ما یو کتاب اردو کې ولیکه د هغه زمانه کې چې اسامبلی کې هم څه شی و سامراج تیسری دنیا اور نیو ورلډ آرډر نو د هغې څه نسخې را سره وې نو هلته یو مې افضل خان لالا ته ورکړه خان لالا خو تاسو پېژنده هغه ما ته قاضي صاحب پښتو کې به دې لیکلی ما ورته مې تا اخري نسل چې پښتو لوستی شي ما ستا کور کې هم چې کوم دي هغه پښتو نشي لوستی نو ما پښتو کې څنګه ولیکم خو بیا اوس
خو مې دا تفسیر ټول الحمدلله پښتو کې ولیکه. نو ته مې هغه ته وایي چې پښتو دا خبره چې پښتو کوي، خو دا تفسیر واغلی چې پښتو که قرآن دلته کوي پښتو خو بس ده کوي. صحیح ده نو چې قرآن دلته کوي نو پښتو. زما یو بل ملګری دی نه خو پخوا سوشلیسټ و، خو بیا سوچېده نو چې بیړه ورکړه شو نه بیا بل څه شی شو. نو ته د قاضي صاحب کتاب راکړه سیرت والا، ما ته ته هغه لا کتاب یو څه مې ورته وایي چې قاضي صاحب چې نه دا کتاب خو واله څه وکړه دینی کتاب دی نه کتاب خو واله یې خو ته زوړ کافر خو ګوره خدای مسلمان کړي. نو بهر دا هغه خلکو چې کوم د باچا خان یعنی د ولی خان د پارټۍ نه وتلي بیا ځان له خپل پارټي جوړه کړې وه. صحیح نو هغه خلک دی دی کې زما یو صفت مې خوښو چې دا سټوډیوس خلک دی به سټډي ډېره کوله او اوس هم کوي، بس دا ځکه دی به سټډي سرکلز کېدل. څه به کېدل وایي که سټډي سرکلز به کېدل. صحیح نو بیا دا نوجوانان به نه ډېر متاثر وو. نو بیا ما هغه دور کې زه هم یونیورسټي کې نو ما هم سټډي سرکل شروع کړه. صحیح ده سجا ما بیا څه کول نو ما بیا سټډي سرکل شروع کړه. او سټډي سرکل مې هم د څه شروع کړل د شاه صاحب د فلسفې د عبید الله سندي د افکارو. د هغې وجه دا وه چې د هغوی سټډي سرکل هغه د سوشلیزم او کمیونیزم بنیاد باندې و. نو ما اوس د دې توړ به پکاري څه به پکاري چې دا نوجوانان موږ نه ګمراه نه شي، چې نوجوانان موږ نه ګمراه نه شي. نو ما بیا حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فلسفه او دا سندي افکار د دې سټډي سرکل مې شروع کړه. 3 غنټې په بورډ باندې سټوډنټانو ته لګیا په یونیورسټي کې په کالجونو کې کانفرنسونه مو کول، یو ځای بل ځای بل ځای بل ځای. الله دې ټول ډېر خیر ورکړي، ډېر لوی جدوجہد کړه. صحیح اگر چې هغه فلسفه د مولیانو په سر تېرېده نو ډېرو مولیانو مشرانو مولیانو بخاري وي ترمذي وي قاضي صاحب عالم سړی د خو ډېر طالب علمانو ټول ته سوشلیزم وخو څه ورته نو ما یو څو ته وویل مولوي صاحب زه د سوشلیزم لار روکوم چې دا سړی ملحد نشي، چې دا نوجوانان ملحدین نشي. نو ما زه د هغې تدارک کوم او ما مولوي صاحب ته چې کوم شی ته دغه الحاد وایي یا سوشلیزم ورته وایي نو ما ستا د تفسیر سند او د حدیث سند په شاه ولی الله تېرېږي. نو که د شاه ولی الله د میز وباسي تا خدای پیغمبر سره هېڅ تعلق نه پاتې کېږي د علم په اساس، ځکه سند دې لار ختم شه. نو ما دا شاه صاحب داسې ملحد سره وی نه نه داسې نه وم د خلکو وی استعداد نشته یې ګډوډ شي. نو ما دا استعداد ولا پیدا کوم دې دپاره خو لګیا یم ورته. تاسو خبره ذهن کې راځي که نه راځي؟ نو بهر توبیر عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اللہ فرمائی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. چې هغه معبودان چې تاسو ورته آوازونه کوئ د دفع د مشکلاتو دپاره یا د جلب د منفعت دپاره، الله تعالی فرمایي دی خو چې ټولې دنیا معبودان د غیر الله را جمع شي نو دی خو یو مچ نشي پیدا کولی. او الله وایي پیدا کول خو پرېږده وایي یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه. که مچ د دوی باندې څه شی لګېدلی، ځکه دا مشرکین چې دی په خپلو بوتانو باندې خوږې الواګانې یې پخې کړې هغه پرې تپلې وې چې دی خوشحاله شي. نو چې خوږه الوا دا په بوت باندې وتپې نو څه به ول راځي؟ مچ به راځي. نو الله وایي چې مچ راشي او دی هغه الوا څټي نو دی ځان نه شړلی هم نه شي. وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. څه شی؟ نو طالب دغه مشرک دی او مطلوب دا معبود دی. نو الله تعالی فرمایي طالب د اعتقاد کمزور دی او مطلوب د فریاد رسۍ کمزور دی. د طالب یعنی د مشرک عقیده کمزور ده بلکې شته نه، او هر چې دا مطلوب ده د معبود د څه شی نشي کولی. نو الله تعالی وایي چې دا ولې کوي داسې؟ نو ورپسې وفرمایل ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. بعینه دغسې الفاظ 3 ځایه قرآن کې ذکر دي. څو ځایه؟ کوم ځای ذکر دي؟ دا د حافظانو امتحان دی. جزاک الله. نو یو په انعام کې دی او بل سورت حج خو زه وایم زمر کې دی. قاری جواد خو بلا تیز خو دا ولې هر چې انعام کې دی الله تعالی وما قدر الله حق قدر اذ قالوا ما انزل الله من شيء. ورپسې قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. حمزه ته تکړه سړی ښه
کته کړنه ها الله تعالی فرمای چې وما قدر الله حق قدره نو قدر يقدرو په معنا د قدرت لرلو ده یو قدر يقدرو وما قدر الله حق قدره په معنا د مقام ورکول ده په معنا د مقام ورکول ده نو یو معنا دا شو چې د خلکو لا تروس الله را دغه مناسب مقام نه دی ورکړي صحیح ادا مستلزم سره ده چې یو سړی د هغه مناسب مقام نه ورکین دی معنا دا چې تا ته هغه مرتبه معلومه نه ده نو دې وجه مونږ وایو چې دا د لفظ ترجمه نه ده دا خدا د ترجمه مستلزم ده د ترجمه یا لازم ده نو ما قدر الله نو تاسو ته مې دې سره ولیکي چې ما عرف الله حق معرفته چې د خلق الله خدای کما حقه پیژندل نه دي نو چې خدای سره څوک شریک پیدا کوي نو ولې پیدا کوي الله پیژندل نه دی د تزکه چې وي چې دی ویږي خدای دا کار نشي کوله خدای دا کار حالانکه خدای ټول کارونه کول شي که صدا سي شی دی چې خدای د قدرت نه بهر دی نو وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله من شيء رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته قران راته دی داغه د نزول او انزال نه انکار کو نو الله تعالی وای دی خدای پیژندل نه دی ځکه چې دوی وای ما انزل الله من شيء چې الله تعالی هیڅ شی کله نازل کړی نه دی هیڅ شی کله نو ګوره چې دا څه انکار دی چې هیڅ شی نه نازل کړي نو معنا دا شو مستلزم دی له چې دا دې اسه دروغ وای قران نه نازل کړی دا ځان جوړي دا دې څه کوي د ځان جوړي نو دا خدای نازل کړی دی نو الله تعالی دیوال ته ولا ټیلا ورکړه څه ورکړه نو دیوال ته ټیلا ورکړه سړی به مخ کې تلی شي ته دیوال ته ولاړی وای دیوال ته یا به بوتا خپل ماتای یا به فشار راځي چې دیوال ته ورسې دوه کاره بکې که په مخ کې زور کې نو سو ماتيږي بوتاړ باندې ماتيږي او یا به مخ واپس راګرځي نو الله تعالی داسې ور دیوال ته ټیلا ورکړه چې دی دیوال ته ودرو چې یا بوتاړ مات کی یا واپس دا خبر او مني صحیح ده نو یې فرمایل چې قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى بس اوس دا وړي حالانکه نبی علیہ السلام تقریبا زمانه کې حضرت عیسی راغله نو باید چې الله دا ویلې چې دینه تاسو کا چې تاسو وایي هیڅ شی کله خدای نه نازل کړي نو دا عیسی باندې کتاب چا نازل کړو علیه الصلاۃ والسلام خدای نو وی څه وی جاء به موسی چې دا موسی باندې کتاب چا ذکر د یاري و يهود سره صحیح وا یاري د مشرکینو یاري و يهود سره نو الله تعالی وی دغه سي دیوال ته ټیله کا اوس کوي چې نه هغه مسې غفته نو يهود سره یاري ختمي یهود سره څه کی یاري ختميږي صحیح او کوي وي چې او نازل کړي نو بیا دا وړاندې خپل خبره په خپل کړي په خپل بوتیازه وکړي الله ګور راشه شاه مسعود شیخ رحمت الله علیه چې دغه قرآنی آیت بولګو یره طالبانو الله تعالی ساجي بسړې دي ګور څنګه عجیب خبره وکړه به څنګه عجیب سړې دي نو قل من انزل الكتاب الذي انزل جاء به موسی تو ورته وایي چې دا موسی علیه السلام کوم کتاب راوړی دا چا نازل کړو نو زیبا ځکه دا ونه چې خدای نازل کړي خپل خبره په خپل رد کړه صحیح او کوی چې نه هغه مگر ځان جوړ کړو يهود سره یاري ختميږي استا خلاف په سازش کې دواړه یو دي استا خلاف نو چې ګوره په سازش کې یا مخالفت کې د درې پاټه یو ځای شي نو د بیا اتحاد شي په محدوده پیمانه په زبانه په ما ذکر کله مرګري وای دا پاټه خو تر اوسه متحد وي چې غبل کاکا لا وزیر اعظم صحیح انو د پاټه سره نو اوس چې د الیکشن اعلان شو سم متحد دي کزان ځاله لګیا دي نو ماته نو ورته امریکا سیاسي اتحادات دا په محدوده پیمانه کې او د یو مقصد د پاره کې چې مقصد سره ورسي اتوماتیکلی اتحاد ختمي کني ختمي ما ختم شي صحیح نو ورته د منطق جبه کې اتمام د فاعلیت وایو سوای ورته او تاسو د قسمتانه منطق وای نه ځوان چې را دې کړت او دلته کې ناشته او د قران د دورې په ځای د منطق دوره شروع کړه منطق د فلسفي دوره او خی صحیح انا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ورته وای چې کتاب ګوره دا منطق فلسفه چې مغلق وای به ورپسې د شاسه فلسفه زده کې نو بیا به دا قران در سره خبرې شروع شي حضرت امام سندي مولانا عبد الله صاحب سندي رحمت الله علیه هغه ځان سره ټول مغرب مسافر دا کور نو دا کور
نو دا خو به ټول عمر لګیاو جدوجہد کې د انګریز خلاف څه کې به لګیاو جد او په سفر کې به ورسره وچه ډوډۍ وه یا به ورسره چڼۍ وي ګوړه به ورسره چڼۍ وي او ټوله برطانیه تېرېده ورپسې وه یو کس و او ټوله برطانیه ورپسې وه صحیح نو اووه کاله یې چېرته تېر کړل په کابل کې بیا یې 2 کاله کوم ځای تېر کړل نه بیا په مخه مه ځه بیا په روس کې کوم ځای کې روس کې چرننکوف هغه وخت وزیر خارجه و لینن هغه د لیډر و چرننکوف دا وزیر خارجه و لینن په کوما کې و ځکه بعضې کتابونو غلط لیکلي دي چې لینن سره ملاقات وشو لینن خو په خپله په کوما کې و صحیح نو هغه وخت بیا عملا د روس مشر چرننکوف د چرننکوف او دا په دې کمیونست ملک کې لومبنۍ موقع وه چې چا خارجي له موقع ورکړه چې په کرملن او پولټ بیورو ته به خطاب کوي حالانکه کمیونستان خو ډېر ریزرو خلک دي هغه یې چېرته بل سړی پرېږدي خپل پالیسي میکر ادارې ته نو حضرت سندي رحمت الله علیه هغه یې گویا اوبله کرملن او پولټ بیورو ته صحیح وی ته د خپل فکر مطابق دلته مونږ ته لږ بیان وکړه زمونږ او ستا قدر مشترک خدا دی چې د برطانوي سامراج ته هم مخالف یې مونږ هم مخالف یو اتفاق یې څه حالانکه خو خدای نه منه که منه یې وایې که نه نه یې منه او مولانا سندي خو د دین عالم و نو ورته یې ویې ته داسې وکړه چې مونږ ته د خپل فکر مطابق دلته یو بیان وکړه نو مولانا سندي رحمت الله علیه بس دا جمله ویله د قرآن کریم یسألونک ماذا ينفقون قل العفو ځکه چې کمیونزم او سوشلیزم خو ټول د اقتصاد نه چاپېره ګرځي د څه نه یعنې په الفاظ دیګر داسې وایي ټول د معدې نه چاپېره ګرځي چېرته نه چاپېره ګرځي د معدې نه چاپېره ګرځي نو مولانا سندي صاحب رحمت الله علیه دا آیت دا ایسه وی آیت هم نه دی آیت ټوکړه ده چې یسألونک ماذا ينفقون تا نه تپوس کوي پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې موږ څه شی ورکړو څه خرج کړو نو الله تعالی وی العفو الله تعالی وی العفو نو حضرت علی نه تپوس کوي دا عفو چې څه شی دی نو هغه ورته الفاظ عن الحاجه څه شی الفاظ چې کوم شی ستا په کار نه دی ستا د ضرورت نه زیات دی هغه بل چاله ورکړه چې هغه کار پرې روان شي په دې امریکا کې یو کار ښه دی دا هلته خو ارسه ماس پروډکشن کېږي او چاینا آباد دی نو چاینا ټول مال ورته راځي نو خلک اخلي سر نه واخلي تر پښو پورې سر نه واخلي تر پښو پورې نو هلته بیا هغوی داسې کوي چې خو یو 2 ځله 3 ځله جامې واچوي یو 3 4 ځله بوټان واچوي بیا نوی فیشن راغلی بیا هغه اخلي نو دا زاړه چې وي نو دا هلته ادارې دي هغوی ته ډونیټ کړي هغوی ته خیراتي ورکړي هغوی ته خیراتي ورکړي نو هغوی بیا هغه خیراتي شی په نیم قیمت باندې خرڅوي خیراتي شی څه کوي په نیم کې نو که دلته هم دا سیسټم شروع شو صحیح نو ستاسو د نارینهو خو نه خو د دې زنانو خو دا کلاجوټونه ډک دي د جامو نه دلته هم ډېرې اخلي که لږې اخلي زغم کې دا بیماري یوازې هلته ده نو بلا ډېرې ځوان دي او په میاشتو میاشتو د هغې نمبر د اغوستو نه راځي که راځي نو دغسې هغه یې بیا دغسې ادارو ته ورکړي خیراتي ادارو ته نو هغه یې په نیم نیم قیمت باندې په نیم نیم کې حالانکې د $100 جوړی نو په $50 میلاو شي د $80 جوړی نو په $40 باندې میلاو شي صحیح نو که دلته هم داسې نظام وشو چې داسې ادارې جوړې شي چې دا اضافي شیونه دا هغوی ته ورکړی شي نو د غریبانانو کار به روان شي که روان به نه شي روان به شي ما ولوستل په اخبار کې چېرته د پنجاب کې څه نیکان خلک دی هغوی هلته یو لوی دیوال دی یو لوی دیوال دی نو هغې ته هغوی وایي سپورټ وال څه شي سپورټ وال یعنې د اعانت دیوال نو هلته یې چا سره په کور کې اضافي بنین دی یا کوټ دی یا اضافي صادر دی نو هغه یې راوړي او هلته دیوال باندې ځوړن کړي نو څوک چې راځي او حاجت یې وي نو هغه واخلي او ځان باندې برابر کړي چې برابر شي دا هم نه کوي دا ټول به راغونډ کړم ځان له به چېرته خرڅ کړم بس د هغه علاقې خلک هغوی هلته راشي غریبانان خلک وي نو هغه ځان دا زموږ د سوات ملګري راغلي دي او دوی یو تنظیم جوړ کړی دی نو دوی ما نه تپوس کوي چې څه وکړو زه دوی ته وایم په دې جمعې چې راځي نو عموما نو زه بیا دوی ته وایم تاسو داسې وکئ چې دا بنینونه واخلئ دا ربړ بوټان واخلئ او جرابې واخلئ نو بیا په دې ښارو کې نه د ښاریو خلک ښي په وسې پورئ ورته بیا دې غرونو ته وښیږي په دې یخنۍ کې نو هلته به خلک یې د غریبانانو په بدن باندې صحیح کپړه نی نو هغوی له دغه ورکوي چاله نو دی راته ذکر وکړم زما ډېر زړه خفه شه
وی چې هلته چې لاړو په دا واورو کې یو ماشومه جینۍ وه خپې یبله خپې وه واورې پرتې وې خپې یبله خپې وه او یو بیزۍ را روانه کړې وه بیزۍ وې را روانه خپې یبله خپې وه او یې کوم څادر چې په سر هم ټول سوری سوری و او یې قمیص هم سوری و نو موږ هغې ته بوټان ورکړل او بنین مو ورته ورکړ او څادر مو ورته ورکړ نو هغې داسې دغه سر راته وویل زما پلار مړ دی زما یې دوه ماشومان خویندې دي هغوی له ورکوئ نه موږ ورته یاله بچی هغې راوړی چې هغوی له ورکړو داسې بد حال دی داسې یو بد حال روان دی الله تعالی دې رحم وکړي الله تعالی به قیامت پر ورځ تپوس کوي کوي به که نه به کوي دغسې ده د صحابو کمال دا صحابه څه د اوسپنې اصیل نه نو جوړ زمونږ په شان د غوښې او د هډوکي بدن که نه یو خو الله تعالی یې صفت کوي یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دی د بل ضرورت د خپل ضرورت نه مقدم ګڼي د بل ضرورت د خپل ضرورت نه مقدم ګڼي او مشهور جنگ د جنگ یرموک جنگ یرموک نو په دې کې حضرت اکرمه دی حارث ابن هشام دی حضرت اکرمه څوک دی د ابو جهل زوی دی حضرت اکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه نو حضرت اکرمه دی حارث ابن هشام دی یو دریم صحابي دی نو حضرت اکرمه رضی الله تعالی زخمی پروتو حارث ابن هشام هم زخمی پروتو یو دریم زخمی هم نو هغه ساقي وایي ما زخمیانو باندې اوبه ګرځولې ځکه ځنکدن وخت کې تنده لګي اوبه مې ګرځولې نو حضرت اکرمه وی اوبه راکړه نو زه هغه ته ورسېدم نو خوا کې یو بل زخمی چې پروتو حارث ابن هشام نو هغه ورته داسې ډېر د حسرت په نظر وکتل چې نو ته خو اوبه میلاو شي ما ته میلاو شي که نه وی ما ته حضرت اکرمه اشاره وکړه دله لاړ شه اوبه یې ونه څښلې وی دله لاړ شه نو زه هغه له لاړم نو چې هغه له مې اوبه ورکولې نو یې خوا کې دا بل زخمي چې پروت و نو هغه حسرت سره وکتلې ما ته یې دله ورشه نو زه هغه له خو چې زه هغه له ورتلم او اوبه مې ولاچولې نو هغه انا لله و انا الیه راجعون نو حارث ابن هشام ته مې رامنډه کړه نو دی هم شهید شه حضرت اکرمه ته مې رامنډه کړه دی وفات شو نو د دې خبرې الله ذکر کوي ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه د دې صحابو کمال دار حالانکه دغه وخت کې یو سړی ځان له خپلې خپلې وایي چې زما ژوند بچ شي حضرت اکرمه وایي چې دا ما سره خوا کې حارث ابن هشام پروت دی چې د ده ژوند بچ شي حارث ابن هشام وایي چې ما سره خوا کې بل صحابي پروت دی چې د ده ژوند بچ شي ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نو بهر تقدیر عزم کو استاد خدمت کی کہ اس اللہ تعالیٰ و فرمائے چاہیے ایوہ الناس ان حضرت سندی رحمت اللہ علیہ ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو نو پدے بانے پاکم 3 گھنٹے یو بیانو او چرمن کو چې دا نظریاتی کمینسٹ هغه بیا هغه شکریه الفاظ وي نو هغه د مولانا سندی په حواله باندې وي چې مولانا هغه موږ نن ډیره افاده وکړه ډیر شی مزدک او دا مونږ چې د اقتصاد په حواله او د خلکو ضرورت په حواله باندې کم فکر خپل کړی دی نو دا استاد دی آسمانی کتاب فکر خود دینه ډیر جامع دی د دینه ډیر جامع دی خو ویمانه تاسو کو او راته وی چې مونږ چونکې د خپل فکر عملیات کې دومره روان دي تلیو چې را واپس کېدی اوس نشو ځینې بیا به سفر د سره شروع کولی که دا مونږ ته مخکې پته وي دا اوس زمونږ کوتاهي ده چې مونږ دغه فکر هغوی ته نه ورسولی نو که دا مونږ ته مخکې نه پته وي نو مونږ به ستاسو دا نظام خپل کړی او عملي کړی خو ایمان چې وړاندې تپوس وکړه یې سره یې زه له غونډۍ هسې بلش شوم وی ما ته وویل چې د دې نظام حامل چېرته حکومت شته اسلامي حکومت نو سندي ما سره هېڅ جواب نه وی ما سره جواب نو دا مې ورته وویل چې نه نشته وی ما ورته صرف دا وویل چې د دغې فکر په حواله خو زه جلاوطن یم د دغه فکر په حواله باندې خو انګريز زما مرګ پسې دی او ما مړی د افغانستان نه هم دې دپاره راوویستل ځکه افغانستان کې خو هلته غازي امان الله خان هغه خو له ډېر ښه مقام ورکړی هلته درسونه یې روانو دا فکر عملي کو خو بیا انګريز هغه ترټ ورکړه غازي امان الله له چې یا دا سړی مونږ ته حواله کړه یا افغانستان نه وباسه نو غریب پښتو رانیولو چې حواله کول هم د پښتو خلاف دي او ویستلم خو مولا سندي هغه وایي چې ما ته پته ولګېده چې داسې یو ترټ راغلی دی او بار بار راځي ورته نو یې ما ورسره ملاقات وکړه ما ورسره ما ورته چې باچا صاحب تا ما سره ډېر ملګرتیا وکړه زما فکر الله تعالی ډېر اجر درکړي
خو زه دا فکر عامول غواړم نو اوس دا غواړم چې دا اوس بل ملک ته منتقل شم چې هغې ته دا فکر ورکړم. مقصد مې دا و چې دی ملامت نشي. نو ما یې شکریا ادا کړه. ما ته چې ته به موږ به محروم شو. ما ورته چې که موقع وي نو بیا به راشم خو اوس زه لږ وړاندې تلل غواړم. خو یې چرمنکوب چې ما نه تپوس وکړو نو زه واقعي داسې لاجوابه غوندې شوم. بدقسمتۍ نه 50 ملکونه دي مسلمانان، چېرته پکې د دې قرآن نظام شته؟ لږ تیز وایي، هېڅ چل نه کېږي، څه وایي نه درته. الله تعالی دی دا دنیا په قرآن آباده کړي. جارج برنارد شاه ډېر متعصب یهودي دی. یعنې ټول یهودیان متعصب نه، خو متعصب یهودیان ډېر وي. متعصب یهودیان هلته موږ دا احتجاج کوو په دا ظلم باندې. یهودیان به موږ سره د تاسو یو خو دا ماډرن یهودیان دي، دا یهودیان هم دی ورته صهیونیان وایي. څه وایي ورته؟ او صهیونیت دا مذهبي تحریک نه دی، دا سیاسي تحریک دی. دا مذهبي تحریک نه دی، بلکې هغه مذهبي خلک چې د هغوی وایي د بني اسرائیلو دپاره. بني اسرائیل خو د خدای په قضا مشرد دي. هغوی څه وایي؟ دا الفاظ یاد کړئ نو بیا به تشریح کوم. بني اسرائیل د خدای په قضا او تشریح څه ته وایي؟ چې خلک داسې منتشر کړي، څوک یو خوا تښتي څوک بل خوا تښتي او ځای په ځای باندې منتشر، دې ته مشرد وایي. نو د هغوی الفاظ دي وایي بني اسرائیل د خدای په قضا مشرد دي. هغوی وایي د دوی دپاره دیني اساس باندې د حکومت تصور شته نه. که څوک وایي؟ مذهبي یهودیان. څوک یې وایي؟ مذهبي یهودیان. نو هغوی هلته په دې امریکا کې په مغرب کې هغوی هم د دې ظلم خلاف احتجاجونه کوي. هغوی وایي دا ظلم دی، دا حکومت هغوی وایي غیر شرعي دی، یعنی د تورات په اساس باندې دا صحیح نه دی. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله. سوره انعام آیت میں ما قدر الله حق قدر اذ قالوا ما انزل الله من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى. نو دا یو. او بل ځای الله فرمایي وما قدر الله حق قدره والسماوات والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله تعالی وی دي خلق تر اوسه خدای پیژندل نه دی او دې ځای په بل انداز وي چې وما قدر الله حق قدره دې خلق خدای نه دی پیژندل. ان الله لقوي عزيز. خدای خو د لوی قوت او د لوی غلبې مالک دی. نو چې هغه د لوی قوت او لوی غلبې مالک دی نو دی د نور معبودانو باندې څه کوي؟ دا نور خدایانې بیا څه لپاره جوړ کړي دي؟ یعنې تا له بل سپورټ خو هله پکار دی چې دا کوم کس ستا سپورټ دی دی نشي کولی ستا سپورټ. نو الله وایي زه قوي او عزیز یم، نو ته په دې نورو خدایانو څه کوې؟ ان الله لقوي عزیز. ورپسې الله تعالی فرمایي چې البته په انسانانو کې او فرشتو کې منتخبین وي. څه وي؟ خو د منتخبین نه، منتخبین نه، منتخبین وي. خو د منتخب معنا دا نه چې د خدای جوړ کړي. د منتخب دی نو نیک بنده دی. دی څه دی؟ منتخب دی نو نیک بنده دی، د خدای خوښ دی. خو دا معنا نه چې د منتخب دی او نیک دی او پارسا دی ته خدای سره شریک کا. نو وی فرمایل چې الله یستفی من الملائکه رسلا. الله تعالی انتخاب کوي د فرشتو نه د استازو ومن الناس او د انسانانو نه هم. ان الله سمیع بصیر. نو دا ترټ دی، ما مرګو ته تخویف دی. دا څه شی دی؟ دا تخویف دی. ان الله سمیع. الله وایي چې ګوره خبره کوي ډېر په پام کوه ګډوډ نه شي. خبره چې کې پهلے تولو پھر بولو چې خبره د شریعت او د قرآن د تصور خلاف لاړه نه شي. یعنې الله وایي زه اورم او که حرکت کوي نو ډېر په پام کوه. یعنې الله وایي زه درته ګورم چې ته څه کوې. ان الله سميع بصير. نور ان شاء الله بیا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى واصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه وجهلنا وصلاتنا وطوانا الليل واناء النهار وصلى الله تعالى على خير خلقه.